والے دی په دې موقع باندې موږ سره ضلع مردان قومي وطن پارټۍ چیرمین ملک الرحمن صاحب موجود دی. د هغې نه علاوه جنرل سیکٹری فاروق صاحب، د هغې نه علاوه یوت چیرمین زین خان، نور مشران واګه درانه مشران د دې د کابینټ موږ سره موجود دي. په دې هکله دوه څلور خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چیرمین صاحب ستاسو نیو کابینټ کنګریچولیشن. د هغې نه بعد ستاسو نه پوښتنه دا ده چې ستاسو تنظیم سازي څنګه چې په ضلع مردان کې وشوه، په نورو صوبې په نورو ضلعو کې د دې څه صورت حال او ستاسو مردان کابینټ کې تاسو سره کم ملګري منتخب شو؟ ډېره مهرباني اجاز خان د آزاد ون نیوز شکریه ادا کوو تاسو راغلئ د مبارکۍ په دې موقع باندې، او خصوصا بیا مونږ د ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپور صاحب مرکزی چیرمین قومي وطن پارټي، سکندر ایاد خان شیرپور صاحب صوبایي چیرمین د هغوی او د هغوی د کابینټ هم شکریه ادا کوو چې زمونږ د مردان د کابینټ اناونسمنټ وشو، په مونږ باندې دوی اعتماد وکړو. چونکې د ډېر وخت نه زمونږ پروسس شروع شو. ارګنایزینګ کمیټي وه، ارګنایزینګ کمیټي کې بطور چیف ارګنایزر دا ذمہداري مردان کې ماته په حواله شوې وه. مونږ او زمونږ ټیم، زمونږ ملګرو، سینیر ملګرو، نوجوانانو، د آفتاب احمد خان شیرپور صاحب او د قومي وطن پارټۍ منشور هر کلي ته، هر کور ته، هر حجرې ته رسولی او مونږ ډېره ښکلې، ډېر شاندار ممبرسازي کړې وه. او دا اعزاز هم قومي وطن پارټۍ ته حاصل دی چې مونږ دې ځله کمپیوټرایز او ډیجیټل ممبرسازي کړې ده چې فاروق خان واقعي چې د ډېر محنت نه بعد ډېر په سوچ سمج سره ډېر یو صحیح طریقې سره ستاسو تنظیم په وجود کې راغلی د ضلع مردان. ستاسو د تنظیم چې کومه ذمه داري ده پارټي پروموټ کول د پارټۍ مزید په یونین کونسل په بیس باندې، تاسو په بیس باندې خپل تنظیمونه جوړول، ستاسو څه پالیسي ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول خو زه د خپل کابینټ ته چې کوم دی د مردان دا نوی کابینټ چې کوم جوړ شو دې ته مبارکي ورکوم، او د آفتاب احمد خان شیرپور صاحب او د سکندر ایاد خان شیرپور صاحب او د هغوی شکریه ادا کوم چې زموږ ضلع مردان کې کوم کابینټ جوړ شو هغه یو ون سایډ نه دی، هغوی یو ښه طریقې سره کابینټ جوړ کړو. او تاسو وینئ چې لکه زما په شانتې یو عام ورکر هغه راوچت شو د مردان د ضلعې جنرل سیکټري چې کوم دی په طور باندې هغوی ماله دا ذمهداري راکړه. د دې نه وړاندې تاسو د تنظیم سازۍ په حوالې سره خبرې وکړه. د تنظیم سازۍ لپاره دا کابینټ چې جوړ شو، دا کابینټ به انشاءالله زمونږ د پارټۍ منشور په دې باندې مخکې پروګرام کې تاسو سره زمونږ خبرې شوې وې چې زمونږ د پارټۍ منشور څه دی. هغه منشور زمونږ کوشش دا دی چې هغه د پښتونخوا خاص کر او د پاکستان هر کور ته چې کوم دی دا موږ دا خبر ورسو او دا پښتانه د دې خبرو نه خبر کړو چې د پښتانو حقوق څه دي او د پښتانه د خپل حقوق لپاره جنګ څنګه کوي.